د سجدې نه د پاسېدلو طریقه دا ده چې اول به مونږ ټنډه، بیا پزه، بیا لاسونه او بیا ګونډې، داسې په ترتیب به مونږ ځان د سجدې نه راوچتوو. لکه څنګه مخکې نشست کې هم دا خبره تېره شوې وه چې سجدې ته د تلک طریقه داسې ده چې اول به مونږ ګونډې په ځمکه لګوو، بیا لاسونه، بیا پزه، بیا ټنډه. داسې چې کله مونږ د سجدې نه راپاسېږو بالکل به مونږ د هغه خلاف کوو. اول به مونږ ټنډه، بیا پزه، بیا لاسونه او بیا ګونډې، داسې په ترتیب مونږ د سجدې نه راپاسېږو. حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ارشاد نقل کوي، ای کان یضع رکبتیه قبل یدیه اذا سجد. نبی علیه الصلاۃ والسلام به په لاسونه مخته ګونډې په ځمکه باندې لګولې هلته چې کله به د سجده کوله، او کله چې سجدې نه راپاسېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام به اول لاسونه راوچتول او بیا به یې ګونډې راوچتولې. او داسې د سجدې نه د راپاسېدلو وخت کې مونږ ته پکار ده چې مونږ د خپل جسم سهاره او مدد حاصل کو. بالکل د سجدې نه راپاسېدلو وخت کې په ځمکه باندې لاس لګول دا ټیک نه دی، بلکې په زنګنو باندې لاس کېدی او بالکل سیده د سجدې نه راپاسېږي. او بله خبره ده که چېرته یو کس داسې وي چې هغه وزن زیات وي، جسم بیمار وي یا کمزورتیا وي، هغه عمر زیات شوی وي، نو هغه که چېرته په ځمکه باندې لاس ولګوي او د ځمکې سهاره مدد حاصل کړي نو بیا په دې کې هېڅ حرج نشته. او بله خبره دا هم په ذهن کې کېنوئ چې اول رکعت نه بعد او درم رکعت نه بعد بغیر د جلسې نه، بغیر د استراحت د جلسې نه تاسو فوراً پاسېږئ. یعنی اول رکعت نه بعد، دواړو سجدو نه بعد او درم رکعت دواړو سجدو نه بعد معمولی وخت لپاره کېنستل دا ټیک نه دی، ځکه سنن ترمذی کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا روایت موجود ده، ای کان النبی صلی الله علیه وسلم ینهض فی الصلاة علی صدور قدمیه. وای نبی علیه الصلاۃ والسلام به په لمانځه کې د سجدې نه د پښو په ګوتو باندې راپاسېدو، بالکل سیده به د سجدې نه راپاسېدو، په منځ کې به کېناستو نه. یعنی داسې نه کول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په اول رکعت نه بعد به کېناستو یا درم رکعت نه بعد به کېناستو، نه، بلکې اول رکعت سجدې نه به چې څنګه فارغېدو فوراً به سیغ په پښو باندې ولاړېدو، او درم رکعت نه بعد چې کله د سجدې نه دی فارغېدو سیده به دی د پښو په ګوتو باندې ولاړېدو. او داسې یو بل روایت کې د حضرت ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه هغه خپل قوم ته لمونځ ورزده کاوه. بیا روایت الفاظ دا دي ثم کبر، بیا د تکبیر وایو، فسجد او سجدې ته لاړو، ثم کبر بیا تکبیر وایو، او فانتهض قائما او بیا سیخ ودرېدو. یعنی اول رکعت نه بعد او درم رکعت نه بعد دی هم نه ده کېنستلی، د استراحت والا جلسه نه ده کړې. او بل حدیث کې عبدالرحمن بن یزید دا فرمایي، وای رمقت عبد الله ابن مسعود فی الصلاة فرأیته ینهض ولا یجلس. وای ما عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ډیر په غور سره ولیدیا په لمانځه کې چې هغه بالکل سیده درېده او دی کېناستو نه. او مختوی ینهض علی صدور قدمیه، یعنی دی به اول رکعت نه بعد او درم رکعت نه بعد بالکل د پښو په ګوتو باندې سیخ درېده. د دې حدیثونو دا معلومه شوله چې اول رکعت نه بعد او درم رکعت نه بعد جلسه د استراحت والا دا بالکل ټیک نه ده، بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم دا نه کوله او صحابه کرامو به هم دا نه کوله. نعمان بن ابي عیاش دا فرمایي ادرکت غیر واحد من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم. وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحابهو کې ډیر صحابه کرام داسې ولیدل، اذا رفع رأسه من السجدة في اول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. وای دی به چې کله مونځ کاوه نو دی به
اول رکعت نه بعد او درم رکعت نه بعد چې کله د دواړو سجدو نه فارغ شو داسې به ولاړ شول لکه بالکل چې دوی کېناستلي هم نه وي. یعنی اول رکعت نه بعد او درم رکعت نه بعد به دوی جلسه د استراحت نه کوله، بلکې دوم رکعت نه بعد او څلورم رکعت نه بعد به دوی کېناستل. او هغه روایات چې په کومو کې دا تذکره راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جلسه د استراحت کړې وه، اول رکعت نه بعد هم کېناستی و او درم رکعت نه بعد هم کېناستی و، دا هغه احادیث دي، هغه روایات دي چې په کوم وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم دا وزندار شو او جسم یې دروند شو، په هغه وخت کې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام جلسه د استراحت دا کړې وه. دی د دې خبرې نه استدلال کوي فصلى رکعتین وهو جالس، وای نبی علیه الصلاۃ والسلام 2 رکعاته دا په ناستې ونې کول. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماخستن ټوټل 9 رکعاته کول، 4 رکعاته د نفل او 3 رکعاته وتر. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم دا وزندار شو او هغې نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام 2 رکعاته دا په ناستې کول. نو د دې نه دا معلومه شوله چې یو وخت نبی علیه الصلاۃ والسلام بیمار شوی و، په هغه وخت کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جلسه د استراحت کوله. نو کومو روایاتو کې چې دا راځي چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام اول رکعت نه بعد او درم رکعت نه بعد کېناستلی و، نه هغه نه مراد د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه وخت چې په کوم وخت کې د جسم دغه وزنی شو او ډیر سخت بوج زیات شو.